ذائقه تدرك حلاوه الشيء وحرارته معا دین مقصد دې معترض تقلیل له حواس دعوه کوي چې دا حواس تاسو پنځوي نو دې چې تقلیل پکارو لږ پکارو ځکه بعض حواس فعل او بعض معلومه دي لکه لمس کار خدا دا قوت لامسه چې په بدن کې ده دې سره تاسو ملموسات معلومو لکه ګرمي سردي وغیرہ نو دا په قوت ذایقه معلومه ځکه خپل زده کې قوت ذایقه پروت ده نو په دې قوت ذایقه سره خوږواله تریخواله دا معلومه دي او سره ګرمي سردي معلومه دي ځکه خپل ته چې شای واچه خو پته لګي کله چې دا ګرم ده کسور ده نو لکه قوت ذایقه سره خوان معلومه دي خوږواله تریخواله دا چې قوت ذایقه سره ګرمي سردي معلومه دي نو قوت لامسه ول کار کو قوت ذایقه پوره سره بیا تاسو قوت لامسه ځان ته ولې غواړئ دا وایي چې نه رد کوي دې دغه منع کوي چې دا دوام ممنوع ده دلته په قوت لسان کې دوه قوت دي لسان کې یو قوت ذایقه ده یو قوت لامسه ده او خوشي ده دې قوت نو ذایقه سره ورلب تریخواله معلومه دا قوت لامسه په کې جدا پرته ده هغه سره ګرمي سردي معلومه فإن قيل ليست ذائقة تدرك حلاوة الشيء وحرارته کتوې عین د قوت ذائقه چې په دې سره تدرک معلومیږي حلاوت الشيء فضلت الشيء وحرارته او ګرمي دوه سره نو فضلت قوت ذائقه مذوقات دي حرارت ګرمي دا ملموسات دي نو دا یو قوت ذائقه سره راځي قلنا لا دا منع ده سند دې منع ده لا دا څه نه منع بل الحلاوت تدرك بذوق حلاوت په ذوق معلومیږي والحرارت باللمس حرارت په قوت لامسه معلومیږي الموجود في الفم واللسان دا قوت لامسه په فم کې دا په لسان کې دا فم ته دلیل کو چې ګوره که په دې لسان کې قوت ذایقه سره معلومه ده به دا نور خپل چې ده دا خلق ته ولاندې باندې غاښو د ایتي دا په دې ګرمي نه معلومه ده کله قوت ذایقه نشته قوت ذایقه چې دا خو صرف لسان کې پروت ده دا نور غاښوي صاحب باندې لاندې دلته خو نشته قوت ذایقه بیا ګرمي معلومیږي په دغه ګرمواله سړواله خو معلومیږي په دې نور لسان دا ګډه ده نو کثیر دې قوت ذایقه سره دا ګرمي سردي معلومه ده بیا دا نور کې هیڅ کې خو دې خلې کې خو غنسته پړلت دلته ولې معلومیږي معلومه شو چې قوت ذایقه سره دا نه معلومیږي بلکې قوت لامسه بوشي دا انها قوت ذایقه بوشي ده لا دا دوام ممنوع ده سند دې منی دا بل الحلاوه تدرك بذوق ورلت معلومیږي په قوت ذایقه والحراره ګرمي بلمس په قوت لامسه الموجود في الفم واللسان چې دا قوت لامسه په فم کې ده په لسان کې ده نو دا فم ټکای دلیل کړي رد ا دې منی والخبر الصادق کله چې مصنف فارغ ته حواسونه سوريو کې په خبره صادق ځکه چې حواسو کې سامعه او د دین غټي صفاغه مبني بل ظاهر الوجود دي عقل من غیر عقل من ټول حواس مني که مستدلی که غیر مستدلی خبره صادق کې یو نوع خفاسته په نسبت سره حواس ده ځکه حواس غوندې خو نه دي کنه ظاهر الوجود په دې ظهور کې لږ فرق ته دی وځي دوه درجه کې راو او عقل باندې مقدم ک ځکه عقل چې سبب دی علم ګرځي دا ډېر نظری مسله ده چې ډېر اختلافات دي خبره صادق چې نشته اختلافات دی وجنا د خبره صادق سببیت علم مقدم ک په عقل ځکه عقل سببیت علم کې اختلافات کثیر دي لکه وسره دي فلاسفه براهما فلان الهیات او وغیرہ ډېر اختلافات دي پکې نو خبره صادق ذکر کوي البته حواس او ظاهر الوجود نه ده
هغه حواس دي حواس خمسه هغه غوندې ظاهر الوجود نه ده نو هغه مخکې ذکر دومره درجه کې دا ذکر او عقل نه بیا دوه اظهر دي ځکه عقل په سببیت کې اختلافات دي او دا خبره صادق چې دلته سبب دی علم وایي دا خبره صادق چې سبب دی علم وایي دا هغه خبر سبب دی علم ده چې په ترکیب توصیفي سره واخلي چې دا صدق د خبر صفتی دا خبر په خپل صادقي دا سبب دی علم ده چې آیو واحده چې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم نه مستند شوی د دخل مبارک نه صادري ایو خبر متواتر چې د هر څه خبر متواتر دا څنګه چې حدیثي خو چې متواتر خبره ای چې د بل ځای چې د ځای ها سبب دی علم نو خبر صادق چې دلته مو سبب دی علم وایي په ترکیب توصیفي دا خبره سبب دی علم دا چې په خپل صادقه یا چې ذاتی پکې ها سبب دی علم ده چې په ترکیب اضافي سره واخلې خبر الصادقه خبر د صادق سړی صادق دی متکلم صفت کې خبر د صادق واخلې بیا هم دا سبب دی علم په پاسه ګرځي چې دا صدق لکه چې د متکلم صفت تا د خبر صفت هم وګرځي ترکیب اضافي راجع کې ترکیب توصیفي تا بیا پاسه سبب دی علم خالی خبر د صادق سړي هونه د سبب دی علم چې پر چې دا خبر په خپل صادق نه صرف سړی چې د خونه نه کافي او دا صدق ته سړی به بیا خبر پر صفت ګرځي چې دا خبر به هم صادق وي پس به سبب دی نو خبر صادق ته سبب دی علم ګرځي دا په ترکیب توصیفي سره ګرځي چې دا خبر داسې خبري چې په خپل صادق وي نو که په ترکیب اضافي سره چیرته واقعي په بعضي کتابونو کې چې خبر د صادق سړی هم پته سبب دی علم ګرځي چې ترکیب اضافي معال ترکیب توصیفي کې خبر د صادق سړی او صدق چې په سړی کې چې واپس به خبره تم صدق ثابت کړي خبره رښتینی بیا پته سبب دی علم ګرځي لہذا الخبر الصادق دلته په ترکیب توصیفي سره ذکر ده او دا ظاهر ده اوس خبر صادق حکم خدا دې چې دا ورسته بیانې چې دا سبب دی علم ده ابه دا خبر صادق یو واحده ایو خبر متواتر ده دا دو ذکر کوي په دې خبر صادق اقسامونه مخته په معرفت پکارو کړي چې خبر صادق چاته وای تعریف نام بعد به تقسیم پکاله نو تعریف پکارو تعریف چې دا ماتین ولې نه دکړه متونو بنا چې په اختصار یاد کړل دکړه بل تعریف دې عمره ګران نه ځکه ماتین تر کړل وظیفه شرح وضاحت نو وضاحت له وجنه ده شارع تعریف کوي علم مطابق للواقع خبر صادق په ترکیب توصیفي سره چاته وای یغه خبره توای چې مطابق واقع نفس الامر سره یعنی دا خبره حکایتي ادای وکیسي ادا په ترکیب مشتمله چې نام نسبت ته نسبت له وجه ترکیب راغلی دغه نسبت پر په ترکیب کې وجود ده دغه نسبت پر خارج کې وجود ده ځکه خارج کې هم ترکیب پروت دی نو خبر صادق تعریف زیاده کوي چې علم مطابق للواقع خبر صادق یې خبره توي چې واقع سره مطابق وي دي تفسیر ده چې خبره چې په ترکیب مشتمله کی صحیح الترکیب د نسبت نام ده دا جوړ چې راغلی ادا نسبت چې نام مشترکیب په حکایت کې وایي دغه ترکیب پر خارج کې وجودي کنه زید او لاړوالي من کې نسبت ترکیب نو دغه نسبت پر دوه وجود دی یو نسبت ترکیب کې وی حکایت کې ایو وجود خارج کې وی نو دغه نسبت چې دا ترکیب د پیتا په ذهن کې کدا مطابق یو نسبت سره یو ترکیب سره چې خارج کې هدا خارج کې زید او لاړوالي من کې ترکیب ده زید اسود سواد زید من کې ترکیب ده نو کدا ترکیب په ذهن کې دا مطابق یو ترکیب سره یعنی یو نسبت سره چې واقع ده فل خبر صادق او خبر صادق ده وإلا فكاذب دغه ترکیب
چې نامي نسبت ته زید قائم والترکیب جوړ چې راغله چې نامي نسبت ته په ذهن کې کدا نو مطابق هغه نسبت یو ترکیب سره چې بار ده فالخبر کاذب ای المطابق للواقع اوس واقع څه ته وایي واقع یو ترکیب ته وایي یو نسبت ته وایي چې خارج کی د ترکیب نام په خپل نسبت ته بار نو واقع عبارت ته هغه ترکیب فی الخارج نه نسبت فی الخارج اوس دغه سوال کوي څنګه خبره سابق ترجمه تا دا وکړه ای المطابق للواقع چې واقع سره مطابق دا خو غلطه ترجمه وکړه وی ولی وی فإن الخبر قد يكون مفردا خبر خو کله مفردی به مفرد چې صادق کړي اته ته مطابق للواقع په مفرد کې خو حکایت نه به حکایت نه به سره صادق ګرځي دا وی فإن الخبر كلام جواب کوي دا وی خبر دلته په معنا د خبر مفرد سره نه ده چې خبر د مبتدای چې کله مفردی چې په اعتراض کې چې مفرد پر مخیان هونی حکایت نه پسرنګ د مطابق واقع ده دلته خبر نه مراد خبر د مبتدا نه ده چې مفردی کله فإن الخبر كلام دلته خبر په معنا د کلام تام سره مراد ده چې جمله خبریه ده نو جمله خبریه دي چې کلام تامي کلام نو مراد کلام تام ده چې جمله خبریه په کلام تامي نه کلام ناقص يكون لنسبة خارج فإن الخبر كلام يكون لنسبة خارج جمله خبريه کلام تام ده چې دغه نسبت په ذهن کې پروت ده د پر خارجي وجود می دا ترکیب چې په ذهن کې ده چې نام نسبت ده خارج د پر نسبت پر خارجي وجودي ترکیب مطابق تلك نسبت چې مطابق د خارج سره دا نسبت چې ذهن فيكون صادقا یا بصادقي او لا تطابق یا ونه ورسره مطابق فيكون كاذبا یا بدا خبر کاذب نو فإن الخبر كلام سره دا سوال جواب چې جمله خبریه مراد ده او بیا ورسره صدق کی تعریف وکړو چې چونکه دغه نسبت پر خارجي وجودي کوم مطابق به دا نسبت ورسره بیا صادق تا اکنه مطابق بیا کاذب ده فإن الخبر كلام جمله خبریه کلام تام ده چې نسبت پر خارجي وجودي مطابق چې مطابق د خارجي وجود سره تلک نسبت د فاعل ده دا نسبت فيكون صادقا دا خبر په معنا د جمله خبریه صادق تا او لا تطابق یعنی مطابق دا نسبت فی ذهن هو دغه نسبت سره چې خارج کی فیکون کاذبا بلا کاذب سے دا تعریفونه تو او علت چې د کې بیان کا دي کېده او دا ویل چې خبر جمله خبریه کلام تام ده نو صدق کې د دې ذاتی صفات نه دي بلکې دا معلل دي کدا علت او چې مطابق به پته کېده کدا علت او چې نو مطابق به پته کېده تیر کدا نه چې جمله خبریه من حيث هي یا صادق کاذب من حيث هي نه ده دا دوه علت غواړي کوم مطابقت او به صدق تا کوم مطابقت نو به کېده فصدق والكذب على هذا من اوصاف الخبر دا کوم تعریف ما دي صدق کې وکړ دا دي جمله خبریه صفات ځکه چې جمله خبریه ادا کړه چې مطابق واقع سره به صدق که مطابق واقع سره نو به صدق نو صدق دي جمله خبریه صفات چې جمله خبریه صفات دی وجه الخبر الصادق ما په ترکیب توصیفي سره ویل چې دا الخبر الصادق په متن کې چې ذکر دا ترکیب توصیفي ده ځکه صدق ترجمه چې ما کوم وکړه چې دا نسبت په قضیه کې ده جمله خبریه کې چې دا مطابق هغه نسبت سره خارج کړه بیا صدق ادا نسبت په قضیه کې ده چې مطابق نه هغه نسبت سره خارج کړه بیا صدق نو دا ترجمه چې ما د صدق کې وکړه دا خو د جمله خبریه صفات سره ځکه جمله خبریه کې نسبت رااله چې مطابق سره واقع سره بیا صدق جمله خبریه کې نسبت رااله چې مطابق نه واقع سره بیا صدق نو دا صدق چې دا د خبر صفات د جمله خبریه صفات چې جمله خبریه صفات ځکه په متن کې الخبر الصادق په ترکیب توصیفي ذکر دا او ځکه د سوال کې چله کدا خو تا متن کې الخبر الصادق په ترکیب توصیفي واخته ځکه دا صدق کې کوم معنا دی بیان کړه دا د جمله خبریه صفات چې صفات نه صادقه کاذب دی خبر صفات نو په متن کې الخبر الصادق کو تا په ترکیب توصیفي ومنلای په بعضی کتابونو کې دا څه راغلي خبر الصادقه په یو تقدیر باندې خو د خبر صفات نه ده صادقه بلکې صادق ته متکلم صفات ده نو التم دغه معنا ده چې صدق دا معنا
چې دا نسبت په جمله خبریه کې مطابق واقع سره پیدا کېده اکه نسبت په جمله خبریه کې مطابق نه واقع سره پیدا کېده التم دا معنا چې الته دا معنا ده چې خبر صادق څنګه په ترکیب اضافي معمول ده صادق خدا معنا چې خبر صفت نه رسیدي بل ځا صفت چې متکلم ده امانه دغه واقع چې نسبت مطابق واقع سره بیا کېده اکه مطابق نه بیا کېده نو چې دغه معنا کې دا خبر صفت ده الته خبر صادق په ترکیب اضافي ذکر ده الته دا معنا چې دا صادق د خبر صفت نه ده بلکې صادق د بل ځا صفت چې متکلم ده خبر د صادق سړی نو صادق ولې متکلم صفت ده په ترکیب اضافي کې امانه دغه وایي صدق والا نو دلته خو صدق د خبر صفت ده اکی زمون د صفت ده د خبر صفت نو چې معنی دغه یې صدق کې والا بیا ته ترکیب اضافي څنګه ټیک ده خبر صادق خبر صادق خدا معنا چې سړی صادقي خبر نه ده صادق نو صدق کې خو د خبر صفت نه دی الته په څنګه صدق کې په دغه معنی اخلي دا اوس مچې ویل دا وینه نه الته بل معنی ده صدق کې چې په ترکیب اضافي باندې عبارت کې ترغله ده خبر صادق الته صدق کې بل معنی ده الته صدق کې څه معنی ده اخبار د مخبر ده ان شاید نسبتنا علامه په داسې صفات هو به دا نسبت په دغه صفات باندې مطالبه په نفس الامر کې چې نسبت سره ترکیب چې کوم صفات نفس الامر کې دي چې قیام دا زید ده هغه صفات دلته اخبار د مخبرم دغه سي نسبتنا لکه زی اخبار زید قائمون سره ورته اخبار د مخبر د نسبتنا چې زید قائمون کړه علامه په یو صفات می ورته چې ایجاب د قیام ده هو به چې دا نسبتم په نفس الامر کې په دغه صفت کې قیام مطلب ده پیدا صدق اکه اخبار د مخبر نسبتنا په داسې صفت لا علامه هو به نو ده په صفت هو به چې د صفت سره مطلب ده په نفس الامر کې ده په یو صفت نو یتا اخبار چې په کوم صفت ده مطلب ده لکه تا اخبار د زید القائمون الته نسبت کې کوم تلبس وو هغه د نفي د قیام دا کذب ده نو الته صدق کذب په خبر استاد کې ترکیب اضافي ته واغله بیا یې صدق کذب دا معنی نه دي چې دا اوس موبایل کې دا خو خبر صفات بیا صدق کذب دا څه معنی دي چې عادي مخبر صفات اخبار صدق څه معنی اخبار د مخبر ده اطلاع د مخبر ده مخاطب ته د چانه ان شی نسبتنا څنګه اطلاع ورکړي علامه هو به په ذاتي صفات ورکړي هو به چې دا نسبت د صفات سره مطالبه شي په عالم نفس الامر چې په قیام سره مطالبه شي په ایجاب اتم زید القائمون وای بیا دا مخبر صادق دی اکه اخبار ورکم متکلم نسبتنا لا علامه هو به نه په یو صفات کې دا نسبت د صفات سره مطالبه دا نسبت صفات سره مطالبه شي په نفس الامر کې هغه شي اخبار نه کور فکاذب پیدا صادق نه دا مخبر دا کاذب دی نو الته صدق کې نور معنی دي دغه معنی نه دي وقد يقالان اکل کله اطلاق کې فصد کول چیز والا هاذ من اوصاف الخبر صدق کې بنا پدې چې کومه ترجمه په شرع کې وته دا صفات څخه خبر دي ته پیارو کنه وقد يقالان سره دا جواب کې سوال نه کله کله اطلاق کې دي صدق کې ایمان الاخبار نشي اطلاع ورکول دي نسبتنا علامه په یو صفت مراد ایجاب دي محمول یا فرض محمول هو به چې دا نسبت به دغه ایجاب یا سلب سره مطلب شي من سلمل او لا علامه او به یعنی اخبار ورکول علامه نسبت علامه په صفت هو به چې دا نسبت مطلب ته به د صفت سره د محمول صفت سره اي الاعلام بنسبه تامه تطابق الواقع او لا تطابق دغه د سوال کې ترکه صرف اخبار به د مخاطب نه خالی اخبار به د مخاطب نه دا خو د مخبر صادقیت کاذبیت په دې سره نه معلومه دي چې مخبر صادق ته کاذب دي چې خالی اخبار کې هم مخاطب نه نو صرف اخبار دا نه مستلزم د متکلم صادقیت لره یا کاذبیت لره خالی اخبار به د مخاطب نه دا وینه مخاطب به کنه ای اعلام بنسبت تامه اطلاع ورکول مخاطب ته د نسبت تام زید قائم سرما اطلاع کا درکا د نسبت تام تطابق الواقع او لا تطابق چې واقعي نسبت سره مطابق ته یا نه مطابق
فیکونان من صفات المخبر په دغه ترجمه باندې چې کومه ترجمه مو د صدق کذب وکړه فیکونان اصل صدق کذب من صفات المخبر دا د متکلم صفات اوس دا فاده سوال کوي چې لکه دا خو بیا کتاب کې تعارض را لکنه ځکه بعض کتابونو نسخو کې بعض کتابونو کې دلته کتاب کې شرکایت کې خبر الصادق کی ذکر ده خبر الصادق په ترکیب ترتیبي بعض کتابونو کې خبر الصادق کی ذکر ده په ترکیب اضافي دواړه یو سبب دی علم دی څنګه یو شای اصل کذب یو ترجمه یا کله ترکیبی توصیفی سره ذکر کله ترکیبی اضافي سره ذکر شای یو لکه خبر اصل کذب یو ترجمه بیا څنګه بعض یا په ترکیبی توصیفی ذکر کیږي بعض یا په ترکیبی غیر اضافي دا وینه دا څنګه کړي چې کذب دوه معنی یو معنی دا څه و چې اده جمله خبری صفات چې نسبت په جمله خبریه کې چې مطابق واقع سره کذب کنو کذب دلته د خبري صفات دلته ترکیبی توصیفی اباظ کتابونو کې ترکیبی ذاکره غلا ده البته جمله صفات نه دي بلکې متکلم صفات دي چې د کذب د متکلم صفات دي بل معنی ده خبر الصادق خبر د صادق متکلم نو البته صدق متکلم صفات ته البته دغه معنی نه ده چې د خبر صفاتو کې ده البته بل معنی ده اخبار د مخبر عن شیء علامه و بي اخبار د مخبر عن شیء لا علامه و بي نو البته یقینا په یو معنی سره بیا مخبر صفات دي بیا به خبر الصادق وای بیا به خبر الصادقون وای دا بیا خبر صفات نه فمنهاونا دیجنا چې د صدق کذب دوه معنی وي منهاونا دا معنی دیجنا چې صدق کذب دوه معنی وي په یوه معنی سره خبر صفات په بل معنی سره مخبر صفات یکو فی بعض الكتب وموجود دی په بعض کتابونو کې الخبر الصادق بالوصف خبر صادق په ترکیب توصیفی او فی بعض خبر الصادق بالاضافه په بعض کې خبر د صادق په اضافه سره دا د دوه معنی د صدق کذب لوجه او دومره دا چې په ترکیب اضافي سره ذکر د خبر الصادق هغه بر راځي کیا معالن ترکیب توصیفی څه سبب دی خالد متکلم صادقیت دې سره خبر سبب دی لم نه ګرځي چې پر چې صادقیت ته متکلم خبر ته نه راځي چې خبر ته صدق ثابت کی به په سبب دی لم ګرځي فهمت الله نوعینه دا خبر صادق دوه قسمه ده احدهما خبر المتواتر یو خبر متواتر ده او رستوا یو خبر رسول صلی الله علیه و آله وسلم الله نوعینه دوه قسمه ده دا نوعین ولي وای ځکه خبر صادق جنس ته خبر متواتر او خبر صادق دا انواع دي نه چې اشخاص دي نه چې اصناف دي دیو جن نوعین ویل دوه نوع ده احدهما خبر متواتر یو خبر متواتر ده اوس چونکه لغوی معنی پکاروا اصطلاحی معنی پکاروا د لغوی اما اصطلاحی معنی کې اکثر مناسبت دي دلته مناسبت څه نشته نو دا اول لغوی معنی بیان اصطلاحی معنی متن بیان کړی دا بیا مناسبت ته اشاره کوي چې اکثر دای چې اصطلاح د لغت مطابق روانه یعنی لغت دی او لغات معنی تناسبي ورته دا وایي متواتر خبر ته وایي متواتر تواتر نه ده التواتر څه ته وایي تواتر عبارت ته وقوع اشیاء على سبيل التعاقب والتوالي لا على سبيل الدفع توالي تواتر وتر نه ماخوذه وتر څه ته وایي وقوع شيئا فشيئا على سبيل التعاقب والتوالي چې واقع کېدل د اشیاء دي شيئا فشيئا درجه په درجه على سبيل التعاقب چې یو بل پسې راځي او یو بل پسې په ډېرې فاصلې باندې نه بلکې توالي قریب درجه کې یو بل پراتی نظامنا چې وقوع د اشیاء دا تواتر لغت کې وقوع د اشیاء ته وایي شیئا فشیئا درجه په درجه على سبيل التعاقب چې یو بل نه ورسته او ډېر ورستواله ډېره فاصله نه پځي چې 2 میله فاصله پکې دا څنګه عرفي فاصله نه پکې ډېره توالي نږدې یو بل پسې دا لغت کې او اصطلاح کې چاته وایي خبر دی یو کوم ده لا يتصور تواتم الكذب
چې عقل فیصله دی جزم کوي په دې خبرې چې دا ټیک ده عقل په نقیض باندې هیڅ اعتبار نه لري په عادت کې عقل فیصله کوي د جزم په صدق ته دې خبره چې دا بالکل رښتیا ده ان نقیض ته هیڅ اعتبار نه ورکي په عادت کې دا خبره متواتر ده دې سره مناسبت استا او کله مناسبت استا ځکه دا خبره متواتر چې جوړېږي دا د دفعاتو نه جوړېږي یعنی دفعتن یو خبره یو کلی چې وسی یو کی پیدا سي معمولی په فاصله بل وو کی بیا بل وو کی په خبره متواتر جوړ شي کړه نو خبره متواتر سره لغوي معنی مناسبت ده لکه لغت کې وایي وقوع شیئا فشیئا په سبیل تعاقب او توالی سره دا چې متواتر اصطلاحي کې توالی او تعاقب پروت ده ځکه د وجود چې مرکب کیږي دا څه مرکب کیږي چې وکوي ونه واقعي بل نه واقعي دا اذن خبر متواتر یو خبر متواتر سمي بذلك متواتر ته متواتر وای لمن اولئک او دفتن ځکه دا اصطلاحي متواتر څه ده دام په وجه خو نه واقع کیږي په وجه خو دا ټول قوم نه په وی عبارت نه صادق خو دلته تو وای بلی وای بغداد تا مکه تا په وجه خو قوم نه وای او دفعات سره وای تعاقب ذریعہ سره وای یو بل پسې وای خو دومره ډېر فاصله نه چې لږ کاله فاصله پکې په اورس کې فاصله نه دي ګڼلې اگر که فاصله سره یې کنه ته نن کې دا وکي پنځور جو باندې بل وکي خو دې ته اورسي فاصله نه وای بلکې دا لکه تعاقب او توالی سره یو بل نه بعد واقع سمیا بذالک مساوات متواتر په خبره متواتر ته متواتر ولې وای ځکه لغوي معنی سره مناسبت ده لما انه ذکر اصطلاحي متواتر لا يقعد فتن دا په وجه حکم نه صادر کړي بل له تعاقب او توالی بلکې یو بل پسې قریب یو بل پسې توالی ونه قریب یو بل پسې واقع لکه مکه موجوده دا تعاقب او توالی ځکه وایي چې په وجه ممکن نه ده چې کوم په وجه ودري ان راو کې چې مکه موجوده ده او تی واروي دا څه کې دانه ځکه تا قوت سامعه یوجب په وجه باندې د ټول قوم आवाज پر مدرک نشي کېدای ځکه بعض پر حاجی به کړي چې په وجه ناره وسی نو ته په وجه باندې تا سامعه او په یو आवाज مشغوله شي بل نه باندې کټ نو په وجه باندې امکان نشته چې په وجه ته واروي چې ټول قوم په وجه ودري غره پسار انارو کې چې مکه موجوده دا په وجه خو عادت کې دا ستان چې په وجه دا قوم جمع بل ممکن نه ده چې ته واروي ځکه قوت سامعه چې په یو आवाज مشغوله دي نو بل پرده معنی وکړي بل بیان شي اوريدای دیو چې د فتن نه واقع کیږي بلکې علی سبیل التعاقب څنګه بذالک مسمات په دې لمن ولایک او د فتن کله نه واقع کیږي په وجه بلکې بل علی التعاقب یو بل پسې وتوالی نږدې وایي خبر ثابت علی سنت قومي او شي تعریف ته تکي چلکه اصطلاحي تعریف څه ده هو ثابت واذا خبر الثابت على سنت هو زمي خبر متواتر درجه الخبر كالف لا عهد پر موجود په دې سره خبر متواتر ده وهو دا خبر متواتر چاته وایي الثابت على سنت قومي چې دا پروتي په زبانونو د قوم ډلې لا يتصور تواتم الكذب چې واقع نه غني لا يتصور دا چې واقع نه غني عقل تواتم الكذب اتفاق دې په کذب باندې په عادت کې عقل دا واقع نه غني بلکې عادت کې عقل په دغه جزم کوي چې دا ټیک ده ا دې نقیص ده چې کذب ده دا عادت یو لسرستان عادتن دا څه نه کې چې دومره ډېر خلک جمع شي ایوان نارو کی چې مکه یا بغداد او دا کیږي دا چې نسته په عادت کې نسته چې دومره کوم دا خبره اگر کا امکان ذاتی هم سته اگر کا تصور عقلی هم سته او عادتن دا نسته دا ترجمه کې لا تصور تواتم چې واقع نه غني عقل اتفاق دې په کې زبان دې په عادت کې نه واقع غني بلکې په عادت کې په دې مسلې باندې عقل جزم کوي په دې باندې ان نقیض باندې جزم نه کوي بلکې دغه تکذیب کوي
لا تصور چې نه غني عقل واقع حاصل المعنی دا نه غني عقل واقع تواتم اتفاق څه دی على الكذب فعادت کې په درواغو عادت دته وای چې عام کوم عرف کې خبره واقع کیږي دته عادت وای یومن فیومن پاس پار ورځي غنټه په غنټه چې کوم خبره راځي په خلو په عادت کې غنټه په غنټه ورځ په ورځ دوه عادت وای شاجي خو ځا خو ته تعریف وکړو اوس په دې باندې اعتراضات وو او بس دې